الله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترمو په دنیا کې چې کوم یو هیواد پرمختګ کوي، اول د هغه هیواد د پرمختګ دپاره یوازینی شرط امنیت دی. موږ که نن ګورو الحمدلله د کابل ښار هغه کوم مخکنی حالت چې و ورځ تر بلې پورې یعنی بدلیږي، یعنی په ښه والي باندې بدلیږي، په رڼا باندې بدلیږي. موږ د ټولو نه مخکې د شهباز صاحب محترم نه مننه کوو او په ډېر احترام سره د ده کوم خدمتونه چې دی یې کوي شپه ورځ و دې ته متوجه دی او سره د دوی د همکارانو د هغو ټولو نه مننه کوو. خپل ټول هغه کم که ورځ ده که شپه ده خپل عمر یې دې ته صرف کړی دی، یعنی خپل جهد و کوشش په دې کې د دوی ډېر سخت روان دی. ځکه که زه په میاشت کې کابل ښار ته راووځم چې ګورم یو نوی سړک جوړ سوی، یعنی تر مخه چې کم یو کثافات و کم شیان په ښار کې مایلول هغه الحمدلله ورځ تر بلې هغه ختمیږي، نو د ښار ښکلا ورځ تر بلې ښایسته کیږي. موږ د ټولو هیوادوالو او خصوصا د کابل د ښاریانو او خصوصا د هغه خلکو چې دا کم سړک اوس دوی افتتاح کوو، موږ په دې ځای کې ولاړ یو چې دا افتتاح د 5 پروژو د نورو هم ده. د ټولو نه دا مننه کوو که دغه سړک کم دغه باندې ورشي باید هغه ښه په اخلاص باندې، ښه په صداقت باندې کسرا یې که بل ځای هغه ښه په صداقت و دې ملت ته وسپاري. ځکه په دې باندې د ټوله افغانستان او د ټوله کابل د ښاریانو یو سهولت و اساني راځي. اوس که یو څوک په یو سرای کې او د لارې مخې ډب کړي هغه خو به یو کس و دوه و پنځه مقصد په سهولت په اسانۍ کې، دا چې د ټوله ملت لپاره یو اساني و وسایي جوړیږي باید موږ یې لبیک ورته ووایو. موږ دې ته په هر قسم باندې آماده سو. تاسو نه یو جهان مننه، د مو کامیاب او بریالي په خپلو خدمتو کې ولره، د آینده دپاره هم.